مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله تعالی و تبارک ریل گاڑی کې روان دی سفر کې د ریل گاڑی ډبه کې څوک په دستونو تلو نو هغه ټټای ټوله ګنده وه یو هندو ورننوتو واپس یې رامنډې کړي مولانا ویل ولې ویلې پخانه ګنده ده ډېره یو ساعت تېر شو مولانا د سګرټو ډبي راټول کړه په ډبه کې او دننه لاړو او هغه ټوله ټټۍ په سګرټو ډبو صفا کړه او به یې پې واړولې بار راووت یو ساعت تېر شو هندو ته وایي ورشه ټټۍ صفا ده اوس وی جی چا صفا کړه وی چونکه الله بنده راغی او صفا یې کړه چې هندو ورننوتو ټټۍ صفا پرته هغه وی دا خو بل څوک نه هم دا و په هغه ګاډي ډبه کې هندو ویل لا اله الا الله محمد رسول مولانا حسین احمد مدنی شیخ العرب والعجم هندو ته ټټۍ صفا کړی دا منځونو کیسې نه دي ماما دا ګران کار دی مونږ به داسې وکړو تیرو ورځو کې کابله د پل سره یو اسپه وغورځېد چې اسپه وغورځېده نو سورلی ترې ټوپونه کړه خو هغه اسپه اوس پرته ده زه ورته ودرېدم چې ودرېدم اوس هر یو تېرېږي یو دوه شیخان راغله ویل دا اسپه خو دغه ده خو ویلې په خشنو ګنده ده بس ما ورمنډه ما دې خو راشي شیخ اوچته کوي دا اسپه ویل جامین پلیتېږي نو اوچته کوي په خدای باور وکړه که رانږدې شو او داسې زلمي هلکان رالو په ایمانه یو هلک د خېټې لاندې ورننوتو د املا یې د دې اسپې خېټې له ورکړه وجود داسې که اسپه نیغه ودرېد ټولې جامې په خشنو ګنده شو نو مال دې هلک ته مو څه ګورئ او دغه د نظام الدین اولیان وسو ته مو ګورئ دیو جنا کاکا برزبان تسبیح دل گاو خر پدې نه خدمت ماده ځان کې پیدا کړي ځان د سپینه هم لاندې وګڼئ اله به سړی شي مولانا روم وایي صالحا تو سنگ بودی دل خراش آزمورا یک زمانہ خاک باش در بهارا که شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ لکونه بارانونه چې په کاڼي وشي کاڼی نه ګل کېږي که ته ځان ګل کول غواړې نو خاورې شه چې رنګ رنګ ګلونه ونیسي ځان دې نه خاورې کړی ګل نه نیسي کاڼي باندې وریږي باران کړ خاورې ګل کېږي نو ته به ځان خاورې کړې نو هله به ګل کېږي ځان دې نه خاورې کړی ګل کېږي نه دا عادت د چاو اوس ګوره دا عادتو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره روان دی یو ماشوم جاړي بچه ولې جاړي اوس ماشوم او په کوڅه کې اندازه وکړه چې خاورو نه لید پیپ پغېږي ولې جاړي و یا رسول الله دا اختر ورځ ده مور می نشتا پلار می نشتا نه راته چا جامې اغوستي او نه را باندې چا سخرولی دي ټول ملګري می خاندي پاکې جامې اغوستي ما سره څه نشتا جاړم په دې پیغمبر صحابه ته وی تاسو زه عیدګاه ته رسئ زه درلم واپس یې کور ته ماشوم راوست بی بی عایشه او بی بی فاطمه ته وی د حسنینو جامې ور واغوندئ سر ولا وینځئ جامې ولا پاکې ور واغوندئ رانجه ولا واچوئ صفای فورا تیار شو بیا پغې قجورې او ستوانې ولا ورک چې بارې راوویستو ورته بچیه چې خفه نشي او دا مه وایه چې مور او پلار مې نشته محمد دې پلار دی او عایشه دې مور ده حسنین دې رونه دي پرېښود دی ته لاړو ماشومانو ورته وی تر اوسه خو دې اوس جړل اوس خاندې ولې وی خاندم به ولې نه چې محمد رسول الله د چا پلار وي بی بی عائشہ مور وی او حسنین رونه وي دا د پیغمبر کردار
ابو بکر امیر المومنین دے، د ټول عربستان امیر دے. عمر فاروق وی د خار نبار په یو جونګړه کې یو بوډای خزا و په دواړو سترګو ړنده وه. زه به ورتلما کوټه به مې ورته جارو کړه، منګی به مې وله را ډک کړو، که څه ضرورت وا به مې ورته پوره کړو، بیا به ترې لاړم. عمر فاروق وی یو ورځې زه سهار ډېر وختي را پاسېدم چې لاړم ګورم ما نه مخکې څوک سړی دی او د هغې کوټه کې جارو وهي. اریان شم چې دا ما نه مخکې وله څوک راغلی دی. وی لرې ولاړم تماشه کوما چې نظر مې ولګېد څه ګورم فیضا هو صدیق، ابو بکر صدیق دی. ما نه مخکې په نیمه شپه کې تلی او بوډی له کوټه جارو کوله. امیر المومنین دی او بوډای له کوټه جارو کوي. نو زما عزیزانو د خدمت ماده ځان کې پیدا کړئ، د خدمت اهلیت ځان کې پیدا کړئ. سپید اوس انګریزانو ګورئ، انګریز قوم ګورئ چې په موټر سپی ووهي، سپی موټر ودرئ ورته راکوشي، سپی په غیږ کې موټر کې واچي اسپتال لی بوځي. انګریزان دا د انګریزانو توم نه چې ده زمونږ د پاکستانیان دا د ایره منډی د ډمو زامن، دا د ډمو زامن چې سړی په موټر وویتي وتښتي. وایي په ایمان تښتي تی که نه؟ په لارۍ سړی وویتي وتښتي، په ډیټسن سړی وویتي وتښتي، او په موټر دا کمینه چې مالدار شوي دي اوس په موټر سړی وویتي وتښتي. انګریزان په موټر سپی ووی په غیږ کې او موټر دغه ته ورسي. وایي دا خلق دا د بني آدم زامن دي. سپی نو زما عزیزانو عرض داو چې سوچ وکئ مونږ په کومو کندو سر یو. په خدای قسم د پاکستان حشر به درته وښیم که تاسو در په در خاورې په سر په پردو ملکونو کې په سرکونو ونه لوغړېدئ نو که مړ هم راشئ په قبر مې متیازئ. څو پورې چې تاسو د امریکې تقلید نه یې پرېښی، تاسو د روس تقلید نه یې پرېښی، تاسو د هغې کرتوتونه نه یې پرېښي او اصل اسلام ته راغلي نه یئ، در په در خاورې په سر به ګرځئ. مور به د لور نه نه خبر او لور به د مور نه، پلار به د زوی نه نه خبر او زوی به د پلار نه. د پاکستان حکومت وګوره چې د چا په لاس کې دی، هغې کې عقل نشته، هغې کې تمیز نشته، تنظیمي ماده پکې نشته، د ملک ترقی پکې نشته، اندرونی او بیرونی خارجه پالیسی باندې نه پوهیږي چې د ملک انجام بڅي، بقا بڅي. وقتی خلق دی چې نن دې ما ته خیري سبا دې خدای دنیا ورانه کی، سبا چې شوی نن دې راته خیري بل سبا دې دنیا ورانه شي. دا د ملک سربراهان دي. نو د ملک ورانه به بیا داسې ورانه چې بیا به څوک سنبالولی نشي، یا بستا ملک محاذ جنگ جوړ شي. د روس او د امریکې محاذ جنگ چې دی بستا ملک. نو دا قوم هسې دې پورې مې درته دومره قصې وکړې چې فاتحه خلف الامام باندې به هغه خلق پوهېږي چې چا په دې میدان کې څه لږه ډېره خواري کړي. عزیزانو یو بل باز تاسو په مخ کې اوس زه چېړم چې مونځ سړی نه قضا شي، دا قضا به دی بیا په کومه طریقه کوي. نو مارزو کو چې د عرشي منبع او بنیاد چې دی اگر روان دی د ذات اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم نا
منز قضا شوه ده او بیا هغه منز پیغمبر قضا کړي ده. د یو غزا نه را روانو شپه پې راله صحابه ډېر ستړي وو. حضور صلی الله علیه وسلم حضرت بلال ته وویل چې ته کېنه څوکیداري کوه او وګوره چې سبا وخیږي نو بیا مونږ ټول پاسوه چې مونځ وکړو. بلال ټوله شپه ویښه تېره کا او چې عین د سبا وخت راغی د دم سترګې پټې شوې اوده شو نو نور راوخت. چې نور راوختو نو حضور علیه السلام چې سترګې مبارکې پرانیستې نو بلال چې ګوري اوده دی. وی خوځولو چې الله بنده ته مونږ څوکیدارۍ ته کېنولې. وی یا رسول الله چا چې تاسو اوده کړي وی هغې زه م اوده کړم. صحابو ته وفرمایل چې پاسې اودس وکړئ. صحابه اودسونه وکړه، اول سنت وکړه او بیا فرض په جمع باندې وکړه. عزیزانو کده یو وخت منځ یو ډلې نه په یو ځای قضا شي نو هغه منځ بیا قضا په جمع هم دا ټوله ډله راګرځولی شي. سحر سنت په دې کې هم د حضرات ائمه او اختلاف دی. سړی جمعات تراشی او جمع ولاړی نو دا سړی به سنت جمع سره جخت په صف باندې ولاړ نه کوي. لارې د جمعات یو ګټ کې کوشش به د داسې ځای کې د سنتو کولو وکړي چې د امام قرت دی نه اوري. او دا سنت به په دې شرط دی سړی کوي که د امام په قاعده کې هم نیوی شي نو سنت به پرېږدي نه کوي. او که دا پوهېږي چې زه سنت کوم نو جمع را نزي یو رکات را نتلی دی باقیم را نزي نو بیا به سنت پرېږدي او امام پسې به نیت وتړي ځکه چې د جمع فضیلت بیا سنتو نه زیات. دا کار به نه کوي چې هلته جمع ولاړی او ته ورسره صف کې ودرېږي او سنت کې. عام خلک داسې کوي. یا هلته د جمع د ودرېدو ټیمي خلق پاسی او تراشې په مخ کې صف کې ودرېدی او سنت نیت دې وتړ. هلته شیخ یې درته څوک څه ویلی هم نشي ځکه چې شیخ ته څه ووایه خو ځان کافر کوي بیا. نو د وخت به پوره خیال ساتي. او هغې نه بعد به زما تقریري 1 بجې نه رستو اوس ما ته وګورئ کلمه تیره کوي ټول ووایئ ستاسو د په دې کلمه قسمي چې د دروازې نه بار وځئ نیغ به کورونو ته ځئ. شیعګانو له به نه ځئ نو لاس اوچت کوئ. ځئ خدای په امان.